بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 41 نمبر درس کې ان شاء الله نن به مونږه د نجاست حقیقیه چې کم دی دا هغه په بدن باندې یا په کپړو باندې ولګي هغه به څنګه لرې کوو ان شاء الله. نن مونږ د هغې دا عبارت وایو جی. د دې نه مخکې درس کې مونږ ویلي جی چې ناپاکي که هغه په نظر راځي او که په نظر نه راځي، یعنی که ښکارېدونکې وي او که غیر ښکارېدونکې وي هغه به څنګه لرې کېږي. نو د هغې طریقې دې نه مخکې درسونو کې وشوې. اوس نجاست حقیقیه دی، نو که دا نجاست حقیقیه په نظر راځي او که نه، یعنی که ښکاري او که ښکاري نه، که مرئیه وي او که غیر مرئیه وي، هغه به څنګه لرې کوو. نو د هغې طریقه راته ښایي. تزالو معنا نه لرې کېږي، لرې کېږي. اردو کې وایي دور ہوتا ہے، لرې کېږي. النجاست ناپاکی او حقیقیت حقیقی، یعنی حقیقی ناپاکی. دا ناپاکی دو قسمه ده، یو ته نجاست حکمیه وی، یو ته نجاست حقیقیه وی. نجاست حکمیه چې حکم په اولګي په انسان باندې، یعنی مطلب چې انسان اودس نشته نو هغې ته نجاست حکمیه وی، یا انسان باندې غسل ووړېدو نو دغې ته نجاست حکمیه وی. او نجاست حقیقیه څه ته وی چې نجاست حقیقیه هغه نجاست ته وایي چې په انسان په بدن باندې ولګي، لکه غټ اودس ماتی شو یا سوټې وغیره شوې یا داسې نور میتیازې شوې وغیره، دغه نجاست حقیقیه شوه. نو نجاست حقیقیه لرې کېږي، ناپاکي حقیقي ناپاکي لرې کېږي من البدني. من معنا د نه او بدن عربی کې هم بدن دی او پښتو کې هم بدن دی، انساني بدن یادوي. واو معنا د او ثوب معنا د کپړه، با معنا د سره، د با جاره ده، د دې معنا اردو کې وایي کیسات، موږ پښتو کې وایو سره. او ماء معنا د اوبه. خجی اوس مونږ ته وایي چې دا حقیقي ناپاکي به څنګه لرې کېږي. نو وایي تزال النجاست الحقیقیه، د حقیقي ناپاکي لرې کېږي من البدن د بدن نه، والثوب او د کپړې نه، بالماء اوبو سره، اوبو وینځلو سره، یعنی په اوبو باندې کپړه باندې نجاست حقیقي ولګي د حقیقي ناپاکي، نو هغه به په پاکو اوبو سره وینځي. که پاکې اوبه وي که ناپاکې اوبه وي، یعنی ناپاکې مطلب نه دی، دا مطلب مې نه دی چې ناپاکې وي پلیتې اوبه وي، نه پلیتې اوبو سره صرف هغه لرې شي، هغه ځای مانځي نه شي، صرف هغه نجاست ترې لرې شي. نور بیا به په پاکو جامې اوبه وینځي نو بیا به هغه پاکېږي. خو چې استعمال شوي اوبه وي یا که استعمال شوي نه وي، که پاکې اوبه وي او که استعمال شوي اوبه وي، په هغې سره د بدن نه او د کپړو نه دا حقیقي ناپاکي لرې کېږي. صرف اوبو سره نه، مخکې راته وایي واو معنا د او، با جاره معنا د سره، او کل معنا د هر مائع بهیدونکی څیز چې بهیږي، چې توی کېږي، لکه مثلا دغه دی دا سرکه ده په بوتل کې ده، ته هغې نه سر لرې که داسې بوتل الټه که هغې نه هغه سرکه تویېږي که نه جي. دغه شانتې بل مثال به د دغه واخلو، د عرق ګلاب، د ګلاب اوبه نه دي، د ګلاب اوبه هغه هم تویېږي. نو چې کوم تویېدونکی څیز وي، بهنے والی تویېږي، لکه چې بهیږي، بهیدونکی څیز وي، هغې ته مایع وایي. نو بهیدونکی څیز، بهیدونکی څیز. یمکنو معنا دا ممکنه کېږي، یعنی که کېدی شي، ممکنه وي، ممکنه یا کېدی شي، یا ممکنه چې ممکنه وي. با جاره معنا دا سره او ها معنا دا هغې سره. وبكل مائع او هر بهیدونکي څیز سره دغه د نجاست حقیقي د بدن او د کپړې نه لرې کېږي. یمکنو به چې د هغې سره لرې کول ممکنه وي. ازالت النجاست، ازالت معنا ده لرې کول، دور کرنا، لرې کول. النجاست ناپاکی،
کاف جاره معنا ده سره لکه مونږ وایو لکه اردو کې وایي جیسے او خل دا سرکې ته وایي سرکه واو معنا ده او ما اوبه او اوبه د څه شي اوبه ورد ګلاب ته وایي د ګلاب اوبه دو دې ځای پورې مصنف رحمت الله علیه یو مسله موږ ته بیان کړه مصنف رحمه الله فرمایي وایي تزال النجاسة الحقیقیة حقیقي ناپاکي لرې کېږي من البدن د بدن نه والثوب او د کپړې نه بالماء اوبو سره یعنی په اوبو باندې چې ووینځې نو هغې دا بدن دې پې وینځو او کپړه دې پې وینځله نو د هغې نه نجاست حقیقي لرې شوه او صرف اوبو سره وای نه لرې کېږي مخکې راته بله م وایي وبکل مائع او هر مایع سیز سره بهیدونکي سیز سره دغه نجاست حقیقي دا د بدن او د کپړې نه لرې کېږي یمکنو به چې د دغې مایع سیز سره ممکنه وي چې دغه مایع سیز سره کیدی شي لرې کیدی شي ازالة النجاست ناپاکي لرې کول که دغه یعنی ممکنه وي دا ناپاکي لرې کول په دغه مایع سیز سره لرې کول ممکنه وي کالخل لکه سرکه نه په بدن یا په کپړه باندې دی نجاست حقیقي ولګي دا نو که اوبه در سره نه نو په سرکې باندې ووینځه هغه به صفا شي او وماء الورد او که سرکم در سره نه نو بیا د ګلاب اوبه به در سره وي د ګلاب په اوبه باندې ووینځه هغه نجاست حقیقي دی ختمه شوه نو دا خو مصنف رحمه الله یو مسله بیان کړه اوس موږ ته وایي چې ګوره دا نجاست حقیقي چې دی که نه دا خو د بدن او د کپړې نه په اوبو سره یا سرکې سره یا په ګلاب اوبو سره ختمیږي لیکن که انسان اودس کوي اودس نو د اوبو نه علاوه په بل څه کولی شي نو دقه بیا نشي کولی دلته ته کې وایي اما معنا ده بهر حال وضو اودس ته وایي اودس با معنا ده سره با معنی ده سرا خل معنی ده سرکه بهرحال سرکې سره واو معنی ده او ماء الورد دا ما اوبو ته وایي ورد ګلاب ته وایي نو موږ به ورته پوره نوم ولیکو ماء الورد معنی ده د ګلاب اوبه ټیک شوه وایي اوس درته وایي چې ټیک ده د بدن او د کپړې نه خو نجاست حقیقي اوبو سره هم لرې کېږي سرکې سره هم لرې کېږي او د ګلاب اوبو سره هم لرې کېږي خو دا چې انسان اودس کوي او چې اوبه نه وي بیا به څه کوي نو وایي په سرکې سره یا د ګلاب په اوبو سره به کېږي نو درته اوس وایي اما الوضوء بهرحال اودس بالخل سرکې سره وماء الورد او د ګلاب اوبو سره فانه نو یقینا دغه اودس لا یجوز جایزه نه دی ټیک شوه نو یقینا په دغې اوبو سره یا په دغه سرکې سره یا دغه ګلاب اوبو سره اودس کول دا جایز نه دی ټیک شوه فانه نو بېشکه فان معنا ده نو او ان معنا ده بېشک یا یقینا یا تحقیق بېشک هو معنا ده هغه لا معنا ده نه یجوز معنا ده جایز کیږي نه جایز کیږي لا یجوز معنا ده نه جایز کیږي فانه نو یقینا دا اودس لا یجوز نه جایز کیږي ٹھیک شو په سرکې سره او په ګلاب اوبو سره اودس نه کیږي صرف یا به اودس او غسل یا اودس یا غسل دا چې ته کې نو یا به په پاکو اوبو باندې کې او که پاکې اوبه نه وي فرض که اوبه نشته او تا ته د اودس ضرورت دی یا درته د غسل ضرورت دی نو ته به بیا څه کې ته به بیا تیمم کې بس که د اودس په ځای باندې هم تیمم وکړه او که غسل کې او غسل ځان نه لرې کول غواړي او اوبه نشته نو بیا هم تیمم وکړه تیمم د غسل دپاره هم وي او تیمم د اودس دپاره هم کیدی شي خو چې اودس دپاره کې نو د اودس نیت وکړه او که د غسل دپاره کې نو د غسل نیت وکړه چې یاره په ما غسل دی زه د خپل غسل پاکول غواړم نو هغې دپاره نیت دې وکړو د غسل دې پې وشو ټیک شوه جي ښه جي اوس که یو انسان دی هغه وایي چې یاره زه دغه نشم کولی زه په اوبو سره اوبه شته دی
اوبه شته خو زه وایي چې یاره اودس پې نشم کولی یا داسې بیماري مې ده چې تکلیف راته میلاویږي یا اودس غسل چې دی غسل دا نشم کولی د په اوبو باندې د یخنۍ د وجې نه چې تکلیف تی راته یا د بیمارۍ د وجې نه په اوبو سره غسل یا اودس نشم کولی د بیمارۍ یا د یخنۍ د وجې نه په اوبو سره غسل یا اودس نشي کولی نو بیا د دې نه علاوه په سرکه او په ګلاب اوبو باندې اودس نه کیږي او نو بیا به څه کې بیا به تیمم کې نو انشاءالله د تیمم سبق په را روان درسونو کې را روان دی انشاءالله ښه تفصیل سره به وایو نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام